ګوره نن منشیاتو خلاف پولیس لګیا ده، دې خلاف دی پولیس لګیا سي. डी पी ओ صاحب نه موږ همدردانه درخواست کوو، وزیر اعلی صاحب نه کوو، ډیپټي کمشنر صاحب نه کوو، او د ټول ایجوکیټډ طبقې نه مروته نه کوو چې اني ون د کوم علاقې خل دي چې ملوث دي دا یو فراډ او دوکه روانه ده. او مثال دا ده لکه یو لیسن دی چې جوړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عزت مندو فرمان مروت سره د موږ کوم مرود کمیونټي आवाज ګروپ عزت مندو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې بیګا موږ مرود کمیونټي आवाज ټاک شو پروګرام چې یو خبر ذاکر دی برامحلو نه تعلق لري کړی ولله یاره دا کوم د ټاینس کمپنۍ کوم یو پروګرام چالو کړی دا او دا موږ دا کوم ساده خلک دي او د نوجوان خلک دي دې ته به موږ ساده ووایو چې سړي تجربه نه وي نو کچه دماغ وي نو دو د نوکري په حوالې سره جانسي ورکي او مطلب د اخیر نتیجه بیا دی چې فراډ وځي. بیسیکلی لیګلی به دا بالکل خو هغه چې کوم دو خواري وکي افراد طرف ته لاړه سي او دا په لکونو روپۍ باندې ادا ماشومان او دا کشه دماغو نوجوان چې کوم دي دا ټولو ته دا یوه جانسا یو گیم لګیا ده په ملک لیول باندې او دا دنیا ورته ګوري او خاموش دي. په حوالې سره موږ نن یو پیغام د مروت کوم او د خیبر پختونخوا خلکو ته پوره پاکستان خلکو ته یو ورکوو او د تاسې ملګرو د تاسې په وساطت باندې که تاسو دا خبره وشلوله مخته نو انشاءالله کیدای شي دې نه بچ سي. نو عزتمندو موږ د مرود کمیونټي आवाज چې شامل کس اخلاق مروت دلته موږ سره ناسته دا هم د دې کمپنۍ نه ډایرک یا انډایرک خبر ده او مطلب دا چې د سره موږ څو خبرې کوو دا څه وایي دې په حوالې سره. اخلاق بای ټاینس کمپنۍ دا دنیا خلشو کوي دې په حوالې سره ته څه وایي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول کتونکو نه دا یو ریکویسټ کوم چې دوی دا خبره خپلو نور ملګرو سره شیر کړي که نه هغه که دا شیر کوي په فیسبوک باندې یا دغسې ډایرکټ ورته وایي نو دا د دو لازمي وکړي که نه ځکه چې میډیا خو دا خبره نه راغلي که نه میډیا ته دو فنډینګ کوي لا یوه کوي لا بله کوي که نه دا خبره نه راغلي خو دو دې ورته ووایي. خبره داسې ده فرمانبی چې زه لکه اسلام آباد ته تللی وم نو یوې اکیډمۍ سره چې یو ټریننګ مې لګیا او هغه لینګویج والا نو هلته ما ته دا انویټیشن راکړه اصله او زه ورغلی یم د دې کوم چې لیول فسټ دي هغې ټریننګ مې هم اخیستی ده که نه. دو طریقه کار دا ده چې دو به تا ته ووایي اول به دې وګوري چې د سړی بېروزګاره ده یا په روزګار ده نو ته به خامخا ورته ووایي چې زه په بېروزګاره یم ځکه چې اکثر نوجوانان بیا چې کوم میټرک نه فارغ یا اف اف سی نه فارغ هغه بېروزګاره وي نو دی ورته وایي چې الحمدلله زه خو داسې په جاب باندې یم داسې ملتان شم یا اسلام آباد شم یا فلانه یا فلانه دا جای یم او دا کار لار کوم. نو که داسې ما ته چانس ایښېدو او جای جوړېدو بیا به زه تا هم انوایټ کوم تا ورغواړم زه چېرې خپلو سینیر سره خبره کوم که داسې جای جوړ شو بیا به تا ورغواړم. دو د انویټیشن طریقه یې دغه. نو څو ورځو بعد دو تا ته ووایي چې یاره دغسې جای جوړ سلی ده موږ په آفیس چې آفیس اسسټنټ ته یو شی ده کلرک ته یا بل شی ده نو هغې ته زه وایم خپل سینیر ته منیجر صاحب ته نو که جای مې ځینې منده که بیا تا ته وایم نو تا ته دوی ووایي یاره چې ته ما ته سي وي ولږه لا ډاکومنټس سره ولږه نو موږ به تا ته وایو. نو دوی چې تا ته وایي تا ته تقریبا ادینې ته ووایي یا جمعې ته ووایي چې یاره ته داسې وکړه چې ما منیجر صاحب سره خبره کړې ده ته رایسه سنیچر ته رایسه نو سومار پر ورځ به بیا تا آی جي انټروي او دا د سامان جان سره راره 4000 روپۍ جان سره راره. نو زه کتونکو ته دا خواست کوم چې کوم کله دو دا مایلسو ته وکړي چې موږ ډپارټمنټ چې ده هغه هیلث سره ریلیټډ ده کار چې شاید ته به ورته وایي چې به دوی ته وایي چې د آفیس ورک ته چې شه به کوم آفیس چې یا را سینیر سره به شورې یا به فایل وجنبل جي تورې یا به دا شی که یا دا شی بیا به دوی ته وایي چې شیر جان سره د خرچې پیسې هم راره 3-4000 روپۍ آج خرچې پیسې نو هلته دو تا نه چې کله دا پیسې اخلي وایي رجسټریشن پیسې جمع کړه 3-4000 روپۍ به هلته نه جمع کړي هغه دو دا پیسې جمع کړي چې کومه تا باندې خرچه کېږي هلته نو بیا تا ته وایي که نه چې ته به کور سره رابطه نه کوې اول دا خبره تا نه موبایل جمع کړي تا کله ټریننګ سیشن هلته خو موبایل ته نه جمع کړي خو بیا هم تا ته دا موقع نه درکوي چې دی تا کور سره شیره مجلس وکړي لا یار دوست سره مجلس وکړي چې په دې باندې ته مجلس سره وکړي که نه چې زه داسې راغلی یم دې کمپنۍ ته یا داسې ده یا داسې نو دوره پورې دو تا ته د ټاینز نام نه ظاهروي چې تا کله اول انوایټ کوي دو تا ته بل نام استعمالوي وایي موږ هیلث ډپارټمنټ ده او ډبلیو ایچ او سره رجسټر ده بالکل منو یې چې ډبلیو ایچ او سره رجسټر ده پاکستان چې کومې د اس اس سی پي ده هغې سره رجسټر ده نور
دوره بلا رجسټر ده هر ځای سرټیفیکیټونه ستا دي ورسره دوی تشکري خو دوی اول تا ته دا نام نه اخلي چې یاره ټاینز ده یا یو شی ده یا بل شی ده دوی تا ته وایي هیلث ډپارټمنټ ته نو چې کله د انوایټ کي اول ټریننګ دی وسي برین واش دی وکي نو بیا دا کسانی دا نوجوانان د میټرک او اف اف سی نه فارغ کسانی دو برین واش وسي نو دو بیا مشکله ده چې ته کور تر غواړي دو بیا یې غبا د تا نه پیسې غواړي چې یاره 30 35 40 هزار روپۍ ما تر ولږه دغه سیمانو کریم مندلې ده او ما دا په کار دی نو یې غبا ده ما تنخواه چالو کیږي تنخواه هیڅ شی نشته ده چې دو کوم پراډکټس دي ته به هغه سیل کوي یا ته نور انویټیشن کوې که ته سیل کوې تا ته به کمیشن میلاویږي یا ته نور انویټیشن کوې نور ملګري یار دوست تر غواړې هغه جان سره لینک کوي نو هغې په سر تا ته بیا دا کمیشن به میلاویږي دې چې نوره تنخواه یا دا شی هیڅ شی نشته ده نو کتونکو نه صرف او صرف موږ سره ټایم چونکې کم دا شارټ کوو بیا دا ریکویسټ ځنې کوو چې کله تا ته څوک انویټیشن درکوي یا ته وایي چې داسې جاب مې ته غوښتی ده او هغه هیلث ډپارټمنټ چې ده او کار چې شاید کار دا د سینیر سره به شورې به یا فایلینګ کوي یو شی بل شی دفتر شی به لګوي نو اول زوین چې دا ویډیو دو کتلی نو دو به انشاءالله نه دوکه کیږي او دغه اوس په نږدو باندې موږ یو ملګری ورغلی و بلکې ملګری مې نو ما شاګرد ورغلی و هغه ورور ما ته دومره ورځ ته وویله چې یاره ما ورور خو دا لیدلی ده نو ما ته له چېرته وایي دغسې چا ټلیفون ورته کړی او چېرې کار یې ورته غوښتی ده ما ته له ما سره یې میلاو کړه چې کله یې ما سره میلاو کړو ما معلومات ځینې واخیستل چې بالکل دا خو هغه دفتر ده ده خو ما ته نام نه اخیستی چې هغه دفتر ده خو ما ته خو پته ولګېده چې هغه دفتر ته یې غوښتی ده بیا دا یې نه راته ورور یې نه راته وایي ما ته پیسې ورولږو ما جاب موندلی ده بیا به هغه بعد ما تنخواه چالو کېږي ورور مې سیده پسې ورولږه چې ته لاړ شه ورور به یې هینډ راوله جان سره حالانکې که نه نو دا ورور به ته نه خراب سي دغسې بله یو بل تربور ته مو ګنټۍ کړې وه چې کله ویله ما ولې سی وي ده ته ورسینډ که نو هغه مې بیا پوه کړه اوس لګیا دي کسان شته دي موږ هغه نامونه نشو ځایروای چې دا کسان دي موږ کسان انوایټ کوي نن سبا لګیا دي دا دوکه کوي نو فرمان مې دغه چې کوم بیسیک معلومات ما سره وامې تا ته درکړله چې هغه ما سره شیر سي شابه ما ډېره مننه عزتمندو بالکل دا فراډ دا دوکه ده به الفاظ دیگر ټیک ته د به لیسن اخیستی لیسن خو به د اصلي اخیستی اوس پته مړای پکې لیگلی به تا ته د لیسن ازادي اصلا به ټوروای سي خو مړي اجازت خو تا ته نسته ده نو عزتمندو موږ مولانا شاهد الله صاحب اخلاق مروت صاحب او ورسره سید علم بدي دا ټول د موږ ګروپ ملګري نور چې شور आवाज درو دا به مخته شیر کوي او بڑ چر دی چې به سره خلو دا یو جهاد ده ګورنن منشیاتو خلاف پولیس لګیا ده د خلاف دی پولیس لګیا سي डी पी ओ صاحب نه موږ همدردانه درخواست کوو ډیپټي کمشنر وزیر اعلی صاحب نه کوو ډیپټي کمشنر صاحب نه کوو او د ټول ایجوکیټډ طبقه نه مروته نه کوو چې اني ون د کوم علاقې خل دي چې ملوث دي دا یو فراډ دوکه روانه ده او مثال دا د لکه یو لیسن دي چې جوړي اکوي مړای په ټیک ته تاب حکومت نه سینی وړلای خو کوي خو ظلم کنه نو عزتمند موږ دا وایو چې د فراډ نه دا بچي بچکو او دا ظلم دا زیاتای د نوکری دومره سوکا ده چې تا په یو کال باندې تا ته نوکری ملاویږي نو دا د ډاکی یو دوم روخته او دا ان روان ده او موږ به خصوصا مروتو د پاره مروت کمیونټي आवाज به فرنٹ نه وړاندې موږ عاد دا چې دا څه خبره د ګروپ ملګرو ته ټاک شو له ته سلام پیش کوم مخته شیر کو او دا چې دا خبر هر سړی ته ورسېږي نو عزتمندو اخلاق مروت خبره موار ودلې دومره یو گیم دوره فلسفر خلک ودا کیستای چې برین واش دی وکي دا څومره ظلم ده نو موږ یې سچوګانو صاحبانو نه درخواست کوو پولیس علاقو سره تعلق لري نو دوی په چې ګرځيږي او دا سے کسان تاسو ته عزت مندو درخواست کوو تعلیم یافته طبقه ته چې پولیس سره رابطه کوو چوکال تکي دا غلط کار ده او دا د عوامو باندې یو ایکسټرا برډن بوج ده نو عزت مندو مردا خبره مې جدا کوله کنه چې دوی تا ته وایي چې یاره موږ خپل لیګل دا یا فراډ نه دا یا نه دا بل نه دا نو خبره دا ده چې د دوی کوم پروسیجر دا ټیک تا صحیح د زه منو سره کنه ټیک تا دا ته ته زما چې یاره ته ما دې پر دا کار کوه دا کوه زه به تا ته دور کمیشن درکوم دا صحیح خبره ده خو ته به چوره پورې دا کسانو ته انوایټ کې چوره پورې به دا کسانو ته وغواړې بس هلته به غلي سره ناست دي یاره یو به وغواړې دوه به وغواړې په دوکې بیا بونجې درواغ به ورته وایې بلکې دوی تا ته دا وایي چې یاره دا دوکانه ده دا درواغ نه ده ته که درواغ ورته ووایې ته ښېګړې در غواړې بدګړې ته نه غواړې مانې ته جاب ورکوې د روزګار روانوې او ته به یو کس منده کې یا به دوه منده کې چې په دوکې بیا بونجې هلته بیا ځان سره کښېنوې نو به نوره کسان غواړي نو دا چې دې کومه فایده جي چې دو کوم سینیر موسټ کسان موسټ سینیر چې کوم دو کسانی دا ټول فایده یغو ته ځي نور چې کوم کسانی د نوی فرش کسانه دا به میاس تیرې کی دوا به تیرې کی درې به تیرې کی یو کس په وغړي دوا یا درې هغه نقصان به وکړي د جان نقصان به وکړي نو یغه بعد به بیا کور ته راځي نو پروسیجر صحیح ده دو به ته وایي چې دوکان ده بالکل دوکان ده پروسیجر ده دو ټیک تا خو
دا په کار نه ده دوکه ده بیا به میاشت دوه درې به تېره کړي بیا به کور ته راځي دا خبره ده چې دا مې کوله عزتمندو لکه یقینا پروسیجر ما ظاهره کړله چې ګوره تا به لیسن جوړي اوس په تاسو خلکو نه په مړوې که نه نو بالکل دا دو یو فراډ بهترینه طریقه جوړه کړې ده او زه د دې مروتو د خیبر پښتونخوا پښتنو نه هم دا یو درخواست کوم چې تاسو چې شامل سو سره مرو کمیونټي आवाज سره شامل سو او دا خبره مخ ته شیر کو نو دا زیاتای ده او ظلم چې راځي سپینې جامې دی اغوستي ادا چې څو نمبر ودی چې مولوي سي باز دی راشي او ډیپټي کمشنر صاحب نه ډي پی او صاحب نه موږ درخواست کوو چې څنګه منشیاتو خلاف جنگ کوي د خلاف هم جنگ وکا او د مرو ته درخواست کوم دردانه موږ زوی ورونه دي خلته نور نه خطا کوي الله مو عزت منو سو ډیره مهرباني